أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. سورة الأعراف 20 نمبر آیات. فوسوس لهم الشيطان وسوسه واچوله د دوړ د شیطان د دغه ونی باره کې دوی خطا کړ او د دې د خطا کولو طریقه دا و چې کله شیطان لعنتي شو هغه ته پته ولګېدله چې وس زه د الله په قهر باندې اخته شو. شیطان ته وتلو حکم شوی او یا شیطان وتلی د روانه کې دی یا د شیطان جنت نه وتلی د جنت نه بهر ور سره نږدې دی. نو بس آدم علیه السلام مخاطب کو. آدم علیه السلام ته یې ویل او حوا علیه السلام چې دا کوم بوټي نه چې تاسو منې شوي نو د دې حکمت دا دی ویل د دې په تفصیل باندې ویل تاسو پوهیم نه دې مطلب ویل دا دی چې تاسو الله تعالی پیدا کړی نو په ابتدا کې ستاسو میده او ستاسو قوت د دې قابل نه و چې دا ونه عظیمه کړي وي. اوس تاسو قوي شوي عظیمه کولی شئ. الله تعالی تاسو دې لپاره منې کړي وایي چې په الحال عظیمه کولی نه شئ خو په آینده ټیم کې وخورئ ځکه چې که دا ونه چې چا خوړل نو هغې نه فرشته جوړېږي یا مستقیل به جنت کې اوسېږي. او ویل شیطان ورته وویل چې زما همدا کوتاهي شوي ما نه وخوړلې زه په دې مسله کې خطا شوی وم ځکه الله راویستم بهر یې کړم. نو ته داسې کار وکړه دا ونې نه خامخا وخوره. آدم علیه السلام ورته وویل چې ستا د الله تعالی د امر مطلب دغه نه دی چې ته وایې چې هغه ټایم کې د صحت دپاره فایدهمند نه و اوس فایدهمند دی بلکې الله تعالی دا شی په ما باندې مستقل حرام کړی دی. نو شیطان به دې باندې قسمونه ورته وخاړو چې نه نه خبره داسې نه ده. شیطان چونکې فرشتو سره بر اسمانونو ته تللی د علم چرچه یې ډېره زیاته مشهوره وه او 1000 کاله د عبادت قصې مشهورې وې. په دې وجه آدم علیه السلام د دې په خبره باندې خطا شو او آدم علیه السلام خیال دا و چې د الله تعالی په ذات باندې دومره لوی سړی څنګه قسمونه خوړی شي دا به ګنې رښتیا قسمونه وي. نو الله تعالی وایي فوسوس لهم الشیطان لیبدي لهما ما وري عنهما. نو وسوسه واچوله د دواړو ته شیطان لیبدیا دې دپاره چې ښکاره کړي لهما دې دواړو ته ما هغه څه وریا عنهما چې پټ پټو د دوی نه من سوآتهما چې هغه عورتونه د دوی دواړو. یعنې وسوسه دې دپاره ورواچوله چې د الله تعالی په نافرمانۍ کې اخته شي او د نافرمانۍ په وجه باندې الله تعالی نعمتونه دې لرې شي ځکه په ګناهونو سره نعمتونه لرې کېږي او په نعمتونو کې یو چې کوم دی د الله تعالی د طرف نه کپڑے میلاوېدل په هغې ځان پټول د ځان له لوی نعمت دی. د انسان دپاره کپڑے بنیادي شی دی. نو د اصل کې د شیطان منصوبه دا وجه د الله تعالی په مخالفت کې اخته کې معصیت کې اخته کې د دې سره کپڑے لرې کېدل عورتونه راښکاره کېدل دا د هغې سره لازمي خبره ده. اوس دې ځکه کې الله تعالی وایي لیبدي لهما ما وري عنهما دې دپاره چې ښکاره کړي د دوی دپاره هغه څه چې پټ پټ دي د دوی نه چې هغه عورتونه د دوی دي. وایي له دغه وخته پورې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام خپل بدن لیدلی نه و کپړو کې پټو او آدم علیه السلام حوا علیه السلام جنت کې اوسېدل انساني ضرورت یې نه لرل یعنی د ادسمات ضرورت پېښېدل دغه شان کې انساني خواهشات راوچتېدل دم قصې په جنت کې نه وي چې نه وي نو دوی ځان اړوله لیدلی هم نه و چې دغه شان څنګه الله پیدا کړي کپړې اغوستلې وې خپل عورتونه یې لیدلي نه و چې کله دا ضرورتونه پېښ شو دنیاوي څیز یې وخوړو دغه ضرورتونه را پیدا شو نو دوی ځان ته پام شو کپړې جنتي لباس لري شو جنتي کپړې ته وتښتېدې. وقال نو الله تعالی ورته وویل وقال نو شیطان ورته وویل ما نهاکما نه یې منې کړي تاسو دواړو ربکما رب ستاسو عن هذه الشجرة دې ونې نه الا ان تکونا ملکین مګر دې دپاره چې تاسو شئ دوه فرشتې او تکونا من الخالدین یا شئ تاسو د همیشه پاتې کېدونکو نه. د هغې تشریح مخکې موږ وکړله چې شیطان متردد وضاحت داسې وکړو چې دا بوټی چې کوم دی نه الله تعالی دې دپاره پیدا کړی دی چې سړی وخوري نو مستقل په جنت کې پاتې کېږي او یا دې فرشته جوړېږي نو فرشته هم مستقل ژوندی بیا. اوس په حال چې کوم تاسو ته الله تعالی منع کړ دا عارضي منع وه عارضي منع وه چې ستاسو صحت او ستاسو معده یې برداشت کولی په الحال نشي چونکې تاسو قوي شوي یئ غټ شوي یئ صحیح شوي یئ صحت هم مضبوط دی اوس په الحال برداشت د پکې پیدا شوی دی لحاظه وی خوري.
نو وای تاسو نه من کړی د دې ورنه الله تعالی الا ان تکونا ملکین مگر دې د پاره تاسو شي دو فرشتي او تکونا من الخالدین یا پاد شي د همیشه پات کېدونکو نه. نو چې دا خبره خو آدم علی السلام نه منله په ابتدا کې، نو الله وقاسمهما قسمونه خوړل د دواړو ته انی لکما لمن الناصحین چې یقینا زستاسو دواړو د پاره خامخا د خیرخواهانو نه یم، یعنی تاسو غم راخستل یم د ګیټ ته ولاړم را سوالونه تکوم تاسو غم لیونه کړم او به باندې قسمونه ورته خاړو. فدلهما بغرور فدلهما نو مایل کړه دا دواړه دل کله دلون واخستل شي نو د بار نه خطر کو زور ته ویل کیږي. نو بیا به معنا دا چې بدلهما د چته درجه نه خطر راکوس کړو جرات نه زمکه تر راکوس او دا څنګه دار دلالت نه واخستې شي. نو په معنا د خودن سره راځي به د سدا چې بدلهما نو تعلیم یې ورکو د دواړو ته به غرور په طریقه د دوکي باندې، یعنی ښکارا مسله د شم بیان کړه حقیقت بل شانت کې غرور دې ته ویل کېږي چې ظاهر د نصیحتي د خیرخواهي پټ زبردست دوکي تاواني. نو ظاهر د دې د خیرخواهي ښکارا کو چې زه د خیرخواهانو نه یم غواړم چې جنت کې پاتې شي تکلیف درونه رسیږي ظاهر خو دې خو پټه منصبه سوا د الله مخالفت کې ځخته شي چې عذابونه پر روان شي او اصل زما دشمن دی چې کمزور شي. او دلون د دل درېمه معنا د مایل کېدل کوم چې معرفت القرآن ذکر کړی ده. نو بیا به دې معنا شي چې بدلهما مایل کړه د دواړه به غرور په دوکي سره د خوراک ته مایل کړه. فلما نحر کله ذاق الشجره چې وې سکله ونه د غون دانه وسکله بدت لهما سوآتهما ښکارا شو د دواړو د پاره عورتونه د دې دواړو جنتی کپڑے ته وتختیدل او دغه شان د کې انساني قضای حاجت او د سماعتي ضرورت پیښ وتفقا او رضوان شروع شو یقصفان علیهما چې خودلې په خپل ځانونه باندې من ورق الجنه پانی د جنت پانی راغستري باغی کې بزان پټاو. قصص الجواهر لیکلي دي چې د اول سر کې د جنت پانی هم تختی دي هغه به ځان نور کاو. بیا وایي قصص الجواهر وایي چې انذر چې کوم دی د انذر بوټي د الله تعالی نه اجازه واخیست چې غزه پانی ورکم نو ستا په قهر کې خو بناخته کې نه پرمانه کې خو نه راځي. الله تعالی ورته ویل چې ما خو تاسو نه منې کړی چې پانی مور کوي دا تاسو خپل خیال دسي دي ک پانی ورکې نو ورکه انذر ولا پانی ورکړي او دوی پانی داغه راوښ کولې غاډه غاډه پانی ځانې پکې پټ ادم علیه السلام د انذر د خېګړې نن ډېر خوشاله شو او ډېر زیات دعاګان انذر ته وکړي. قصص الجواهر لیکلي دي اگر چې سند په اعتبار سره دا واقع هر څنګه د خو بس یو تاریخي واقعیا ده او د اسرائیلیات او تاریخي واقعیت چې کله قرآن او حدیثو خلاف نه نو صحابه کرام او نبی علیہ السلام ته پوښتنه کړه نبی علیہ السلام ته دغه شاده کې ویلو چې لا باس به دې کې باک نشته بیانول شي چې کله قرآن او حدیثو خلاف نه دا صحیح کې دي او ختم کې دي چې دوه احتمال پکې شته دي خو سند قوی نه نو سره بکره کې یقین نشي کولای. و انذر ته بیا آدم علیہ السلام دعاګانې وکړلې وای دا هغه اثرات دنیا کې دار اثر ګن شو چې انذر وی واحد هغه بوټي دی چې په ټولو بوټو کې دا زیات کیږي څوک نه لینا د خپل باندې ډیر زیات عام بوټو نه دا ډیر سیوا کیږي او چې د ګټي چا ود کې ته پام وکې نو انذر به سر راخره کړي کته راځول شوی د ونی په بر سر کې ونه ورسته شوی هغه کې به انذر شوی کته به راځانګ څوک به راځانګ انذر نو دا په هر ځای کې ډیر زیات کیږي په هر ځای کې ډیر زیات کیږي دا وایي هغه خېګړې نتیجه ده. بهر حال باندې نو بازار باندې د جنت پانی کې خو قرآن د آیاتونو دونه معلومي کې جنت پانی بازار باندې کې خو لري. وناداهما او आवाज وکړي دواړو ته ربهما رب ددی علم انهاکما چې ایمان نوې منی کړی تاسو ان تلکم الشجره دغه ونینا الله تعالی ته اعلان وکړي دغه ونینا ما منی کړی نه وای واقول لكما اما ویل تاسو ته ان الشیطان یقینا شیطان لكما تاسو دواړو لپاره عدو دشمن دی مبین خکارا باندې قسمونه خوړلې تاسو په دشمنی باره کې چې پیدا مینه وعده کړی دي د جنت نستلې شوی د تاسو په سر کې او تاسو بیا هم پاګه باندې اعتماد کړی دی دغه په مسله باندې یقین کړی دی. قال نو د دواړو ویل آدم علیه السلام او حوا علیه السلام ویل ربنا ای رب زمونږه ظلمنا من ظلم کړل انفسنا په خپل ځانونو باندې. ظلم څه ته ویل کېږي؟ ظلم کمی ده هم ویل کېږي مخکې موږ ما تشهاد کړی دي سورۃ کهف حواله موږ ورکړی و چې ولم تظلم منه شیئا
هلته په معنا د کمی سره نو د دواړو ول چې اره به موږ ظلم موږ کمی کړی د خپل ځانونو سره جنت د ځان راويست بهر شو کمی هم ځان سره په خپل باندې وکړو که ظلم په معنا د ګناه سره واخیستل شي نو دا د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام انتهایی عاجزۍ او انکساري ته اشاره ده چې اصل کې دا اجتهادي غلطي و آدم علیه السلام په اجتهاد کې خطا شو قصدن یې نه کوله مخالفت وکړي او په اجتهاد کې چې خطا کو شیطان خطا کو نو په اجتهاد کې خطا کېدل دا ګناه نه حدیث مبارک د چې کله سره په اجتهاد کې خطا شي نو دې ته سنگل ثواب ملويږي او چې کله په اجتهاد کې صحیح شي حق ته ورسیږي ډبل اجر ته ملويږي د آدم علیه السلام دا کار د ګناه نه او په دې وجه زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده هم دغه ده چې پیغمبران د ګناهونو نه معصوم دي د پیغمبرۍ نه مخکې هم او د پیغمبر کېدو نه وروسته هم دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو په دې وجه کوم ظلم چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام خپل ځان ته نسبت کړی دی کله په معنا د ګناه سره واغسته شي په معنا د طریقه د تواضع او انکساري سره شي چې غړ خلک خپل معمولی کوتاهي هم څومره غټه غني ګناه ورته وي آدم علیه السلام صرف خلاف اولا کارو ګناه نه وکړي خو د خلاف اولاد یې ګناه ویل دا انتهایی عاجزۍ د انکساري په وجه باندې زګه د غړو خلکو معمولی کوتاهي هم هغه غټ شماري او غټ شمارل کیږي نو دی ول چې رب زمونږه ظلمنا من ظلم کله انفسنا بخبل ځانونو و ان لم تغفر لنا كتبخنا ونکه مونږ ته وترحمنا ورحمنا کې به مونږ باندې لنكونن من الخاسرين نو یقینا شو مونږه د تاوانیانو نه